أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سورة المائدة 15 نمبر آیات. په دې آیت کې الله تعالی اهل کتاب مخاطب کړي دي او د اهل کتاب چې کوم قباحتونه دي هغه اهل کتاب چې کوم خپل وعدو پابند نو وعده ماتولي دا هغه د قباحتونو مزید تفصیل چې نور نقصانات پکې هم ډېر زیات دي او دې سره سره د قرآن او د نبی علیہ السلام فضایل او اهمیت بیانول هم دي نو ور سره د هغه د قباحتونو د بیانولو سره ترغیب دې خبره ده چې د قرآن او نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي دا تاسو لپاره فائدہ مند دی. الله تعالی وی اهل الكتاب اهل کتاب اهل کتاب نه مراد عیسایان او يهوديان دي. قد جاءكم رسولنا یقینا راغله تاسو ته پیغمبر زمون چې نبی علیہ السلام دی. یبینو چې بیانای لكم تاسو ته کثیر مما کنتم زیات مسائل حقا جوای تاسو تخفون پټاول بم من الكتاب د کتابنا پاسمانی کتاب کې ډېر مسائل داسې موجود تورات کې هم موجود انجیل کې هم موجود چې تاسو هغه پټ کړو د خلکو تم نه خود آسمانی کتابونو کې چې کوم احکام دي پټ کړیو ځنې هغه د چې کوم د ایمان عیسی او د قرآن او د اسلام عیسی هم ده داغه بیان نبی علیہ السلام امت ته کړی دی او ځنې مسائل داسې و چې هغوی پټ کړي خو زموږ امت کې هم هغه منسوخ شوي دي نو چې کوم منسوخ شوي د هغې ذکر او بیان قرآن او هم ونه کو حدیث هم ونه کو او نبی علیہ السلام هم هغې منې چې شمبوشي وکړي د هغې بیان یې ونه کو ځکه بیان د ضرورت نه هغه منسوخ دې ذکر کې د دوی دغه دوه قسم مسایلو پټولو طرف ته اشاره ده. الله تعالی وایي یبین لکم چې بیانوي تاسو ته کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ډېر د هغې نه چې تاسو پټول د کتاب نه کتاب کې موجود تاسو خلکو نه پټول خلکو ته هم نه ښودل ويعفو عن كثير او دا مخ اړه د ډیرو خبرو د ډیرې خبرې داسې تاسو پټې کړلې خو نبی علیہ السلام دا غي نه مخ اړه تاسو او چاته نه بیانوي د دې د وجه نه چې بغیر د ضرورت نه تاسو قباحت نور کار نه شي بغیر د ضرورت نه شرعي ضرورت نه بغیر دا یو احسان چې دا غوي سره چې کوم مسائل بیانول ضروری نه نبی علیہ السلام ذکر زګونه کو چې د خلکو زیاس په کعبه ونشي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یقینا راغله تاسو ته د طرف د الله نه نور رڼا او کتاب مبین او کتاب ښکارا. دا نور او د کتاب مبین نه مراد قرآن دی. تاسو دوه څه راغله یو قرآن دی چې هغه نور هم دی پشان د رڼا دی مبین هم دی مطلب یې بیخي واضح دی. نو باندې آیات کې د دوه څه ذکر وشو د نبی علیہ السلام چې راغله دی او د قرآن چې راغله تاسو ته یهدی به الله من اتبع رضوانه هدایت کوي په دې سره الله تعالی هغه چاته چې تابعداري کړي د رضا د الله تعالی د قرآن او د نبی علیہ السلام فضایل او داغي اهمیت چې نبی علیہ السلام په دې معاشره کې په دې امت کې صحیح حیثیت د قرآن صحیح حیثیت د هغه صفاتونه ذکر کول بیانول گویا چې دا ترغیب د دې خبره ته چې اهل کتاب او تاسو قرآن او نبی علیہ السلام دواړه ومنئ ځکه د دوه صفاتونه دادي یهدی به الله من اتبع رضوانه هدایت کی الله تعالی د دې دوړو په ذریعہ باندې هغه چاته چې تابعداري کړي د رضا د الله سوچ د الله رضا غواړي دغه ته بیا قرآن او نبی علیہ السلام دوه هدایت کی لار او تخی سبل السلام لار د سلامتیا ورته خی سلامتیا لار چې کوم د اسلام او آسماني احکام دي شرعي احکام دي کله چې بشري قانون او بشري نظام باندې روان شي نو تر سلامتیا په لار باندې روان شي اوس د الله تعالی عذابونه او جهنم د هغې نه محفوظ شي د هغې نه د عملونو تر جهنم نه د دنیوي عذابونو نه هم محفوظ کړي. سلام په معنی د سلامتیا سره راځي د الله تعالی د عذابونو نه سلامتیا او محفوظ کېدل او دویم سلام د الله تعالی په نومونو کې یو نوم هم دی په اسماء الحسنا کې یو نوم هم دی نو بیا به معنا د چې سبل السلام لار د الله تعالی تاسو د الله تعالی لار خي ويخرجهم من الظلمات الى النور او باس تاسو د تیاری نه رڼا ته د جهالت تور تیارونه د شرکونو نه د شکونو نه دغه نمرو باسي
او صحیح یقیني علم ته تاسو راوړاندې کوي باذنه په حکم د الله تعالی باندې ويهديهم الى صراط مستقيم او خای دوی ته د خلکو ته الى صراط مستقيم لار سبا چې غلار د شریعت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا د مخکینی مضمون سره تعلق لري چې يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب پر نمبر آیات کې تاسو وریدو اهل کتاب ته الله دا سره پیغمبر راغله دي تاسو د څه مسالې بیانای چې تاسو پټی کړل تاسو بچاته نه ویلي حالانکه دا غي ویل ډېر ضروری و اهم خدا سونه دی ویلي د ځکه چې هغه مسائل چې اهل کتاب پټ کړیو او دا غي ویل بشریت کې انتهایی ضروری دا غي بیان شي عیسایانو په انجیل شریف کې دا مسله موجوده و چې عیسی علی السلام د الله تعالی بنده دی پیغمبر دی خو دوی دا مسله پټه کړه د بندګۍ د مسله لري کړه او په انجیل کې ولي ګل چې عیسی علی السلام الہ دی یا د الله تعالی زوی دی او یا بدري خدایانو کې یو دی انجیل هم بدري طریقو باندې لیکل شوی دی بدري وانه کې ځان د جملې بدل شولې او بدی کې هغه اصلي مسله د خلکو نه پټه شو دغه شان تورات هم دی په تورات کې دوی ځان نه زیاتې وکړو او عزیر علی السلام ته به د الله تعالی زوی وایو دغه شان ځان نه به زیاتې وکړو د عیسی علی السلام کوم پښتنګوي چې هغه ته ورکړه نو ځان نه به بل زیاتې وکړو او خبره یې پټه کړله د نبی علی السلام پښتنګویانې ته لری کړې تورات نه په دې ځکه کې هغه مسائل ذکر د چې کوم عیسایانو پټی کړی وي او داغه بیانول ضروری نو الله تعالی داغه نبی علی السلام په ذریعہ باندې هغه بیان کړي لقد كفر الذين يقينا كافرون شوی هغه کسان قالوا چې هغه ویل دي ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا الله تعالی حمدق مسیح ابن مریم دی عیسایان درې فرقې یو بکی یعقوبیه ده د یعقوبیه عقیده دا و چې الله تعالی نعوذ بالله راغه او د عیسی علیه السلام په جسمیت کې د نور نمت لکه څنګه چې په جسم کې روح نه نوځي په دې شان باندې نو بیا به ویل چې عیسی علیه السلام او الله تعالی دواړه یو شی دي بس د عیسی بندگی کوي د الله تعالی بندگی ده ته عیسی علیه السلام نه سوال کوي د الله تعالی نه سوال کوي دا د یعقوبی عقیده باطل عقیده د ځکه کې داغه تردید دي دویم فرقه په کې دا و چې هغه ویل عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی او دریم به کې نستوریه د هغه ویل چې عیسی علیه السلام په دریو خدایانو کې یو خدای دی دوی ویل یو الله تعالی دی کوم د کائنات مالک دی یو مریم علیه السلام دا یو عیسی علیه السلام دی په دې ځکه کې د مخاطبین چې کم دي نو یعقوبیه فرقه ده چې هغه دا ویلو چې عیسی علیه السلام او الله تعالی دواړه یو شی دي نو الله تعالی وی لقد كفر الذين يقينا كافرون شوی دي هغه کسان قالوا جاغي ویل ان الله هو المسيح ابن مريم چې یقینا عیسی علیه الله تعالی عیسی علیه مسیح دی چې زوی د مریم علیه السلام یعنی په دې خبره باندې انسان کافر کیږي او مسلمان نه پاتې کیږي در عیسی علیه السلام سره مين نه را در عیسی علیه السلام سره دښمنی ده در عیسی علیه السلام تعلیمات نه و چې تاسو ماته خو دی وای نو په دې سره داخله کافران شو او باوجود د دې چې دا خبره آسماني کتابونو کې انجیل شریف کې موجوده و چې عیسی علیه السلام د الله بنده دي خلکو پټه کړی و دلته نبی علیه السلام د هغه ذکر وکړو دا د نبی علیه السلام په صفاتونو کې علامه شوی کرامه او معجزه شوله چې هغه خبره چې نبی علیه السلام په خپل لیکلوس کولې نشو آسماني کتابونو کې کوم مسائل موجود او دوی پټ کړي هم بیا هم نبی علیه السلام ټیک ټاک بیانول دا ښکارا معجزه شو د نبی علیه السلام الله تعالی جواب ذکر کوي دغه شرک رد کوي نو وی قل ورته وای فمن یملک من الله شیئا سوک مالک شي د عذاب د الله تعالی نه شي اندس شي د الله تعالی د عذاب د منی کول د لپاره بس سوک اختیار ولري سوک قدرت ولري چې د عذاب بیا منی کی من امر الله کی من الله کی دو خبر ته اشاره ده چې من عذاب الله یا من امر الله سوک به اختیار من شي مالک بشي د حکم د الله تعالی یا د عذاب د الله تعالی شيئا شيء ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم که الله اراده وکړي د وفات کېدلو د مسیح علی السلام چې زوی د مریم علی السلام دی و امه مور د هغه هم ومن فی الارض جميعا او هغه سوچ بزما کې ټول د ټول کائنات الله تعالی غواړي چې پناه کړي دنیا د مخ نه پناه کړي
نو بیا څوک به د الله مخې ته راشي چې الله تعالی د دې حکم مخه ونیسي چې عیسی علیه السلام خو الله او څنګه هلاکیږي یا عیسی علیه السلام خپل دفاع په خپل هم نشي کولای چې هغه پات کیږي ځان رامنه کې چې زه خو الٰه یم څنګه به پات شم څوک به نشي پات کولی د سیم نه کیږي نو دا اولنې دلیل شو په دې باندې چې عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام خو دې نه دی خدا داسې کامل دلیل دی چې په دې کې د درې وانه فرقو رد کېدی شي درې وانه فرقو عقیدې به دې باندې رد کېږي ځکه دویمه فرقه پکې دا و چې عیسی علیه السلام یې زوی دی نو دلته کې الله تعالی وویل چې المسیح ابن ان یهلک المسیح ابن مریم چې وفات کې مسیح علیه السلام چې زوی د مریم علیه السلام دی نو د هغې فرقې رد پکې په خپله باندې موجود ده چې هغوی دا ویل چې عیسی علیه السلام یې زوی دی الله تعالی وایي که زه وفات کوم څوک به یې رامنې کي او څوک به د الله تعالی د حکم مخه ونیسي چې یتیمه وفات کوه هېڅوک هم نشته دی نو معلومه دا شوه چې زوی خو هم نه شو دغه شان دی کې ومن فی الارض جمیعا هغه څوک چې په ځمکه کې ټول دا درې فرقې رد دی چې هغوی عقیده دا وه چې خدایان درې دي مریم علیه السلام عیسی علیه السلام او الله تعالی په خپله باندې نو الله وایي چې په ځمکې په سر باندې چې څوک هم موجود دي که هغه مریم علیه السلام ده که عیسی علیه السلام ده چې څوک هم دي او که عزیر علیه السلام دی دا ټول چې الله وایي زه وفات کوم نو څوک به راشي زما مخه به ونیسي یعنې څوک یې نشي نیوی چې نشي نیولی نو معلومېږي دا ټول مخلوقات دي ځکه د الله مخه نشي نیوی که دوی د خدای صفت لرلی خو د الله مخه به یې نیولې وي خو مخلوق دی ځکه د الله مخه نیوی نشي د الله تعالی مخې ته ودرېدی نشي نو دا دلیل توحید شو په رد د درې واړو فرقو باندې یخلق ما یشاء پیدا کوي د الله تعالی هغه څه چې خوښ شي دې کې هم رد دی د عیسایانو په یو دلیل باندې عیسایانو د شرک دپاره یو دلیل وایو هغه داسې و چې د الله تعالی دپاره صفت دا ده چې مخلوق پیدا کوي نو وایي عیسی علیه السلام هم مرغۍ پیدا کولې الوزولې نو وایي دا یو صفت شو خلقیت شو دې ځکه کې د هغې رد وشو چې یخلق ما یشاء د خدای تعالی صفت دا ده چې سیم خوښ یې نه پیدا کولی شي چې کوم سیم خوښ او عیسی علیه السلام دومره کړي و د الله تعالی په حکم باندې چې په تیاره مرغۍ شکل به جوړ کړه پوکې به وکړو صرف هغه به والوتله بس دې نه خو هېڅ شی هم نشي پیدا کولی او الله تعالی ول اختیار هم دومره ورکړی چې مرغۍ کې به صرف پوکې کې هغه به الوځي بس نور شی به ته نه پیدا کړي نو د خدای صفت دا چې هر شی پیدا کولی شي عیسی علیه السلام د هر شي د پیدا کولو نه عاجزه دی نو معلومیږي دا چې دا بندر دا اله نه دی والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی دا څلورم دلیل شو چې مخلوقاتو کې نه عیسی علیه السلام ته د خدای نسبت پکار دی نه عزیر علیه السلام ته نه مریم علیه السلام ته ځکه دا ټول چې دي نو په هېڅ شي باندې قادر نه دي په هېڅ شي باندې لاس نه رسي او په هر څه باندې چې لاس رسي دا صرف الله دی نو معلومیږي دا چې الله تعالی چې دی دا خدای دی باقي مخلوقات دي اسم نشي کولی ځکه د کل شیء قدیر صفت ده نه د عیسی علیه السلام دی د مریم علیه السلام او د عزیر علیه السلام دا څلورم دلیل شو په رد دغه فرقو باندې او د دوی په شرک باندې رد شو وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه او ویل به يهوديانو او نصرانيانو چې موږ د الله تعالی زامن یو د الله تعالی دوستان یو د عیسایانو يهوديانو منځ کې ډېره پخې دښمنۍ روانې وي يهوديانو به عیسایانو ته پیغور کاوه چې تاسو پیغمبر موږ شهید کړی دی تاسو زموږ هېڅ هم نشئ کولی موږ تاسو پیغمبر اړولی منو نو موږ دله وجلی دی عیسایانو به غیرت کوه چې نه دا ته ورته لا تش پیغمبر وی او منې نه ته دا وایې چې پیغمبر هم نه دی موږ وجلی دی هسې انسان دی پیغمبري نه مني موږ دا وایو د الله تعالی زوی دی بیا یهودیان به راپورته شو او غټه دعوا بیا وکړله چې موږ د پیغمبرانو په اولاد کې راغلي یو زموږ نیکونه ټول پیغمبران تېر شوي دي هسې څوک پکې نه تېر شوي پیغمبران زموږ په پیړۍ کې را روان دي ابراهیم علیه السلام په اولاد کې را روان دي مسلسل لہذا موږ د الله تعالی نږدې خلک یو چې څه کار هم کوو الله تعالی پرې موږ نه رانیسي موږ داسې خلک یو عیسایان پسې ښه ورتېر شو هغوی ویل موږ هم څه کم نه یو موږ ځان له د الله تعالی زامن یو د الله تعالی دوستان یو موږ هم ټول آزاد یو چې الله تعالی موږ ته چې موږ څه جرمونه ګناهونه کوو الله تعالی پرې موږ نه رانیسي موږ یې ځان له دوستان یو ستاسو نه پسې هم اوچت یو دا مقابلې دې په منځ کې روانې وي او دې کوشش کاوه د خبرې خپل کتابونو ته خېجولې چې په کتابونو نه ثابته کړي چې موږ د الله تعالی دوستان یو زامن یو یهودیان هم عیسایان هم دې ځای کې په دې ابناء الله و احباء کې یو احتمال دار چې دوی چې کومه دعوه کوله موږ د الله زامن یو دا په اعتبار د تشبیه سره یعنی دوی عقیده دا و چې موږ په حقیقت کې زامن نه یو د الله تعالی خاندان او نسب نه یو خو صرف دومره د الله تعالی دومره خوښ یو دومره ورته نږدې یو چې د زامنو په شان ته کې بس یو
لکه سره چې په زامنو څومره خفه کېږي. نو دوی د دوی عقیده ثابته ولا چې ګوره که د سړي خپل زوی ورانه وکړي جرم وکړي نو که ډېر جرم هم کړی خو سړی نه غواړي چې مړي سړی نه غواړي چې سنګینه سزا ولا ورکړي پې خفه کېږي. او که بل څوک جرم وکړي نو د چا پېتون رحم نه راځي بیا. نو یهودیانو ویل چې په دغه طریقه موږ جرمونه وکړو الله تعالی په باندې خفه کېږي لکه زامنو په شان کې موږ ته څه نه وایي. البته که بل چا ګناه وکړله نو خیر یې نشته. او دقه دا بهو عیسایانو کوله نو په اعتبار تشبیه سره به دا خبره کوله. ځینې اقوال دا دی چې نه دا دوی په حقیقت باندې خبره حمله ولا چې نه په حقیقت کې موږ زامن یو په واقع موږ د الله تعالی خاندان یو خپل خلک یو خپلوان یو. بس دې ځکه کې دغه دوانو فرقو او دغه دوانو داوو تردید کیږي چې دې دوانو په خپل دین کې د حد تجاوز کړي رضا نه په درو خبر را در نه کړی دي چې بالکل هغه د اسلام او د شریعت او د توحید مکمل مخالف دي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی قول ته ورته وایا فلما يعذبكم بیا د لوري عذابونه درکې بذنوبکم په سبب د ګناہوں تاسو وایو چې موږ د خاندانی خلک یو د الله تعالی خاندان یو موږ له اړو سزا را کوي نو بیا چې موږ به تاسو باندې خطرناک عذابونه راغلي او راضي در باندې. يعذبكم کده دینه مراد جهنم عذابونه شي ځکه يعذبو د پیل مستقبل سره د روان زمانه سره تعلق لري. نو بیا به مطلب دا شي چې يهوديان په خبره دې خبري قایلو چې موږ به جهنم ته ځو او به جهنم وکي به موږ یو څو ورځې یو یعنی سوالي ورځې یا څومره چې زمونږ عمر دی لکه 10 کاله سوالي کاله څومره چې زمونږ عمر دی په هغه مناسبت باندې به جهنم کې موږ وخت تیرو. نو دا په خپل باندې دا دعوه ثابت دا دعوه یو منله د اقرار یو مانو چې موږ جهنم ته روان خلک یو. نو چې جهنم ته روان جهنم ته ځي نو بیا خو ته خو مخکې دعوه کړې د الله تعالی زوی یا مانو بیا جهنم کې څه ګوري جهنم نه بار ولې نه کینی او ته جهنم ته الله تعالی ولې اچي. دغه شان ته عیسی علیه السلام هم خپل امت ته ویلی وو چې چا د الله تعالی سره شرک وکړ نو هغه عمل برباد شو په دې معنی جنت حرام شو. قرآن هم د عیسی علیه السلام هغه الفاظ نقل کړي دي چې کوم عیسی علیه السلام خپل امت ته ویلی وو. د عیسی علیه السلام د وینا نه هم معلومیږي چې کوم کسان شرک وکړي جهنم ته ځي نصارا و جهنم ته ځي. الله تعالی وجه تاسو د الله تعالی زامن او دوستان شئ په جهنم کې به تاسو څه ګورئ جهنم ته ولې ځئ تاسو خو جهنم قایل جهنم ته ځو. د ځینې علماو رائے دا ده چې دا يعذبکم دا اگر چې دا لفظ د مستقبل دی خو په معنا د فعل ماضی سره دی او د ډېر کېږي چې ماضی په معنا چې مستقبل په معنا د ماضی سره راشي. نو چې کله په معنا د ماضی سره چې بیا به یې داسې معنا شي چې ورته ووایي ای پیغمبره فلما يعذبکم ولې تاسو له عذابونه درکړلي بذنوبکم په سبب د ګناهونو ستاسو باندې. په تېره زمانه کې د یهودیانو عیسایانو باندې ډېر عجیبه عذابونه راغلي شادوګان جوړېدل خنزیران جوړېدل د یینو باران د کاڼو باران د سنځخو د سپږو بارانونه سخت قاتونه جنګونه دا ټولې قصې په دې باندې تېرې شوي دي راغلي دي. او د عیسایانو باره کې تاریخ لیکلی دی چې کله دوی د عیسی علیه السلام نه مطالبه وکړله چې د اسمان نه موږ یو تیار دسترخوان راولېږه چې هر قسم خوراکونه پکې پراته وي او د هغې نه موږ ځان موړ کړو نو هغې نه بعد موږ ومنو چې د صحیح پیغمبر واقع چې پیغمبر عیسی علیه السلام دوی منې کړي وو چې دا کار مه کوئ ځکه فرمایشي معجزه کې کمال دا ده چې کله ته یو معجزه په خپل فرمایش سره وغواړې او بیا الله تعالی معجزه دله پوره هم کړي او بیا څوک نه مني بیا عذاب راځي هلاکېږي ټول هلاکېږي. نو بس دوی ویل چې نه چې کله دسترخوان نه هغې موږ یې منو. کله چې دسترخوان نازل شو همدې سورة المائده کې وروسته عباس را روان دی او د آسماني خوراکونه راغلل دوی په خپله باندې وخوړل او ویې لیدل د هغې نه بعد بیا انکار وکړه چې دا خو څه جادو دا بل شی نه و اسمانه ډک دسترخوان راتلل دا بل جادو دی دا وایي د جادو نه خالي نه دی. تاریخونو لیکلي دي چې د هغې کم مشرانو د هغې نه خنزیران جوړ شو کم چې ځوانانو د هغې نه شادوګان ساز شو او څه ورځې ژوندي د دنیا نه مخ نه یې پناه شو د هغې نسل په دنیا کې فی الحال نشته. نو هغه واقعاتو د اشاره ده چې فلما يعذبکم بیا تاسو له ولې عذابونه درکړي او بذنوبکم په سبب د ګناهونو تاسو باندې بیا دومره خطرناک عذابونه په تاسو څنګه راتلل. بل انتم بشر بلکې تاسو انسانان یئ ممن خلقه د هغه چا نه چې الله پیدا کړي دي تاسو عام انسانان یئ بس شي نه یئ. نو دوی چې کوم ابناء الله ویل د الله دوست زامن یو نو بده باندې هر څوک پوهیږي چې پلار چې زوی د پلار په نسب کې راځي چې پلار کوم قبیله کوم خاندان زوی باقي بس شماري. نو چې کله دا خبر ته ثابتې چې د الله تعالی زوی یم نو دا خبر په خپل باندې ثابت شول لازم سره ثابت شول چې ته په خپل باندې به اله هم ینو ځکه د الله تعالی په نسب کې بینو الله تعالی دا خبر د یخ نه راکړه
یو دا چې تاسو ته عذابونه درکړل کېږي او درکړل شوي دي دا دلیل دی خبر دی چې الله تعالی دوستان او زامن نه او دویم بل انتم بشر ممن خلقا بلکې تاسو انسانان بشا د هغه چا نه چې الله تعالی پیدا کړی دي نو دا دوه دلیلونه د دې خبرې شو چې تاسو د الله تعالی دوستان او زامن نه یغفر الله بخنه کوي لمن یشاء چاله جو غواړي او يعذب عذاب ورکي مې یشاء چاله جو غواړي ترغیب شو دې خبرې ته تاسو ایمان راوړئ که تاسو ایمان راوړئ نو الله تعالی چې څوک چاله مو غواړي نه بخي بخنه وته کوي تاسو به وبخي او دا شان که تاسو ایمان را نه وړئ نو بیا او يعذب من یشاء الله عذاب ورکي چاله جو غواړي تاسو له عذاب درکې دغه دروغ داوی ځان په خوشاله وي چې دوستان یو ځامن یو تاسو له هیڅ فائدہ هم نه درکې ولله ملک السماوات والارض خاص الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د ول ارض رزم کې دا هم کلمه توحید شو پرد د شرکی چې د ټولو اسماء کائنات او مالک او اختیارات چې کوم دي ملکیت او اختیارات د الله تعالی سره دي د بل د اچا سره نشته د عیسی علی السلام سره هم نشته د مریم علی السلام سره هم نشته د عزیر علی السلام سره هم نشته بلکې د کائنات او اختیارات صرف د الله تعالی سره دي د توحید شو او نه به د شرک په تصرف شو د تصرف کې شرک دا نه پېښ وما بينهما وهغه څه چې من د دواړو کې زمکه اسمانونو منځ کې څوک دي زمکه اسمانونو منځ کې مریم علی السلام هم ده او عیسی علی السلام هم ده او عزیر علی السلام هم ده د ټول د الله تعالی ملکیت دی په خپل معنی د هیڅ اختیارمن نه دي و الیه المصير خاص دی الله ته ورتل ټول کارونه دي یعنی ټول اعمال او کارونه به الله تعالی مخې ته ورزي پیش کیږي الله تعالی به هغه باندې فیصله کوي